هغه په سپی سړی چې هغه په دې خبرو خوشحاله کېږي چې یاره ډېره ښه خبره ده ښه دی چې د افغانان د دې ځایه څه ووځي ما درته ویل هغه رب دی هغه قادر دی هغه پر هر څه باندې قادر دی ما او تا به د هغې ذلیله کړي دی خو لا شستو رالو دې وطن لره ډېر وخت په عزت باندې تېر کړي ما او تا به ټول عمر به د عزت یې کړي صحیح سلو نو هجرت ډېر لوی مقام دی د پیغمبر علیه السلام مبارک یو نوم چې دی هغه مهاجر دی او مهاجرو ته په کمه کتل دا داسې دی لکه محمد رسول الله مبارک مهاجر دی هغه ته په کمه وګورئ دا داسې دی لکه ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علي کرم الله وجهه و هغو ته په کم نظر باندې وګورئ خیال کوئ که پولیس والا یاست که فوجان یاست که اف سی والا یاست که نیویز والا یاست خیال کوه الله به دې په داسې غم اخته کړي چې ستا ور نیکه نه ستا اوم پشت به هم تصور نشي کولی ظلم مه کوئ د ظلم پای ډېر تریخ دی د ظلم انجام چې دی هغه ډېر تریخ دی د خدای دپاره درته وایم مه کوئ ظلم مه کوئ په عزت مې راوستلي وو په عزت باندې به د دې کوره څه رخصتوې که مېلمه سړی په عزت راولي به بې عزتي یې رخصتوي تر دې کمینه نسته تر دې ذلیله نسته تر دې رسوا نسته او بیا جبه خبره ده که چیرې دا زموږ وطن والا را ولاړ سو افغانان یې په زوره پسې واخیستل په دې وطن کې فی الحال تقریبا 80 لکه افغانان اوسېږي 80 لکه کسان دي په یوه خبره د دې وطن دشمنان کړو په یوه خبره دي 80 لکه کسان د دې وطن دشمنان کو دا چې خپل وطن لره ولاړ شي په خدای دې مې قسم په هغه قرآن کې به تلاوت هم نه کوي چې هغه قرآن پاک په پاکستان کې چاپ شوی ځکه دا ظلم خو ډېر بده خبره ده او ظلم خو ډېر الله د خپل ځان لپاره حرام کړی د محمد رسول الله مبارک لپاره حرام کړی